बचरा होते नया इशारा वाली नया इशारा का ये तमाशा का के बातों का बात प्रीत को बात में सूर को वली بخون ولي الولي بخون ولي الولي بخون ولي شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. ډېر محترم حاجي غلام بلور صاحب، می افتخار صاحب او راغلي زما ډېرو درنو مشرانو همزولورونو، نن حقیقت دا دی چې موږ ټول ملګري مات یو، دننه ختم یو، زړونه مات دي، خو زموږ عقیده ده، هغه عقیده چې زموږ دا مخالف سوچ خو هغه د هر ځای نه دی. زه په دې وخت د یو نشاندهي نه کول غواړم، خو هغه خو د هر ځای نه دی. زما د اړه آواز وځي خو ستاسو دا خیالي چې د عوامي نېشنل پارټۍ ملګري د باچا خان بابا د سوچ پیروکار به تاسو شهیدان کوئ، نو سوچ به ختم کې نرونو دا ټول به ختموي، نو سوچ به ختمیږي چې یو جمدی وي. دا سوچ د باچا خان بابا فکر په پدې پښتونخوا جمدی وي. زه سلام کوم د سرتاج شهید د مشر ورور جذباتو ته، زه سلام کوم مال آواز راکې موږ هغه پارټۍ واله یو چې په دې پینډال کې د څونه شهیدانو زامن ولاړ دي. आवाज راکې مالا د څونه شهیدانو ورونه ولاړ دي. आवाज راکې مالا د څونه شهیدانو پلاران ولاړ دي. आवाज راکې مالا ولې غلي ټول د شهیدانو د کورونو یو کنه کو دا چا دا خیالي چې د باچا خان بابا سوچ منګه دا عقیده لرو چې سن 1910 کې باچا خان بابا د عدم تشدد دا لار په پښتنو کې روان کړی ده. د 1910 نه والا تر د 2019 پورې زمونږ مخالف سوچ د تشدد سوچ، هغه سوچ چې تشدد باندې روزګار کوي، هغه سوچ چې تشدد باندې پیسې ګټي، هغه سوچ چې تشدد بلار خله بندي. یو سل او اتکاله نه کالو شو چې لګیا دي او دغه سوچ روان دي. خو الحمدلله دا نه وایو ډېر لوی پیلات هم پکې وکړل، ډېر نران تکړه مرګري بیلل، د کمې واقع ذکر وکړو. خلق د کربلا کیسې کوي، زه درته د باچا خان د پیروکارو کومه کربلا را یاد کم، بابړه را یاد کم، ټکر را یاد کم، پېښور کې سخانه بازار را یاد کم، بنو را یاد کم، او کنا روان په دې لار د سوات شهیدان را یاد کم، د بنیر شیر خان را یاد کم، د دیر زه د بنیر شهیدان را یاد کم. کو زه ما سره